रहीम अस्सलाम वालेकुम। नन बमूंगा द सेकंड ईयर द बायोलॉजी द रिप्रोडक्शन चैप्टर थर्ड नंबर टॉपिक को چې هغه د فیمیل ریپروډکټیو سیستم د دې نمخ کې مونږه دوه لیکچرې واغستلې په میل ریپروډکټیو سیستم باندې او یو په کم چې میل ګیمیټس چې د هغې پروډکشن څنګه کیږي سپرمیټوجینیسس باندې نن به مونږه فیمیل ریپروډکټیو سیستم صرف ډسکس کو او ورپسې نیکسټ زمونږ لیکچر چې دی هغه په اوجینیسس باندې کم چې فیمیل ګیمیټس دي نو نن موږ فیمیل ریپروډکټیو سیستم او بیا پس بل نیکسټ ټاپک به زموږ سي ابا کم چې فیمیل ګیمیټس دي د هغې پروډکشن څنګه کیږي او د هغې نه بعد بیا منسټرول سایکل دی بیا سرټن ډیزیز دي راځو مونږه د فیمیل ریپروډکټیو سیستم طرف ته فیمیل ریپروډکټیو سیستم ګوره د هر یو کار دپاره سیستم موجود دی په میل کې میل ریپروډکټیو سیستم موجود دی په فیمیل کې فیمیل ریپروډکټیو سیستم موجود دی نو مونږ راځو فیمیل ریپروډکټیو سیستم طرف ته په دې کې به میجر مونږ اووریز فلوپین ټیوب یوټرس سروکس اینڈ ویجاینا دا به ډسکس کوو دا به زمونږ نن د ټاپک مرکز به دای چې مونږ به دا 15 پارټس چې کوم دی دا به ډسکس کوو راځو مونږ د ټول نه مخکې اووریز طرف ته دا ټول دا سیستم چې کوم ما ډرا کړی د فرنٹ نه داسې ښکاري په ساده الفاظو کې زم چېرې د فرنټ د مخامخ نه داسې ښکاري نو دا زموږ سره د فیمیل ریپروډکټیو سیستم دی د فرنٹ سایډ نه اوس که ته دې ته وګورې نو په دې کې اووریز چې کوم دي دا سایډ ته پارټ چې دي دا سایډ ته دا زموږ سره المنډ شیپ د بادام په شانتي شکل دی او دې ته مونږ اووریز وایو دا اووریز چې دی د ټول نه پیله خبره چې دا فیمیل ګیمیټس پروډیوس کوي میل ګیمیټس چا پروډیوس کول ټیسټیز پروډیوس کول هغه په نمبر کې څو دوه فیمیل ګیمیټس څو پروډیوس کوي اووریز په نمبر کې څو دي دوه یو خبره ورسره یاد ساتئ دا پوینټ چې کله برت نه شوي فرټیلایزیشن وشي او بیبي گروث کوي نو اولنۍ شپږ هفتې تقریبا یوه نیمه میاشت د میل او د فیمیل د ریپروډکټیو سیستم یو شانتي مطلب دا په ابډامینل کیویټي کې دننه پراتی نو پته نه لګي چې دا میل دی او که فیمیل دی د دې نه بعد ډفرنشیشن کیږي ډفرنشیشن داسې کیږي چې دا سټرکچر چې دی دا به ښکته راځي چونکې په میل کې وای کروموسوم دی نو ډفرنشیشن وشي د هغې کروموسوم د وجې نه ښکته راشه دی نه ټیسټیز جوړ شي او که فرض که فیمیل ایکس کروموسوم دی نو دننه پاتې شي او دا به اووریز ته جوړ شي ټیک شو نو دا پوینټ یاد ساتئ ښه نو اووریز چې کوم دي دا په نمبر کې دوه دي المنډ شیپ بادام په شانتي شکل دی 3 to 5 سنټي میټر لانګ دی بادام زموږ سره چې داسې لکه اوږد دی نو اوږدوالی به د دې سي 3 to 5 سنټي میټر به او 2 to 3 سنټي میټر وایډ به 2 to 3 سنټي میټر به سي دا به وایډ وي اوس بل زموږ سره چې دی د دې نیکسټ پارټ چې دی هغه دی فلوپین ټیوب فلوپین ټیوب چې کوم دی دا زموږ سره د دې یوټرس نه بهر راوتی دی او د اووریز د پاسه داسې دی پروت دی دا اووریز چې کوم دی نو دا اصل کې بهر پراته دي او دا دغه چې دی د فلوپین ټیوب دا د دې سره د پاسه داسې پروت دی د فلوپین ټیوب دا یې دا فیمبرې ورته ویلی کېږي د دې پارټ ته ویلی کېږي فیمبرې دا فیمبرې چې دی دا داسې مومنټ کوي او څه چل کوي چې کله دا اووري د ایګ ریلیز کی نو د هغه ایګ ځان ته راکاږي ګوره د اووري ډوال فنکشن دی څنګه چې مونږ ویلو چې په میل کې دغه چې دی د دې ټیسټیس چې کوم دی ډوال فنکشن دی مطلب میل هارمون هم ریلیز کوي او سپرمیټوجینیسس هم کوي سپرم پروډکشن هم کوي دغه شانتي اووریز چې کوم دی د دې ډوال فنکشن دی دی به د اوون پروډکشن هم کوي او کم چې هارمونز دی به هم ریلیز کوي ایسټروجن او پروجستران چې کوم به فیمیل سیکنډري سیکشوال کریکټرز مینټین ساتي هغه به راولي سیکنډري سیکشوال کریکټر په فیمیل کې دا به وروسته مونږ ډسکس کوو او بله خبره ده چې دا به منسټرول سایکل چې کوم دی ابه ریګولیټ کوي او بله خبره ده چې دی به چل کوي کم چې پریګننسي وشي نو سټیټ آف پریګننسي به مینټین ساتي نو د دې ډوال فنکشن دی د اووري هم زموږ سره ډوال فنکشن دی چې هغه ګیمیټس هم پیدا کوي او ورسره په میل کې سیکنډري سیکشوال کریکټرز هم راولي ښه نو د دې اووري ما تاسو ته خبر وکړه چې ډوال فنکشن دویم فنکشن څه دی د اوم ریلیز کوي اوم څه شی دی دا هیپلاید سیل دی هیپلاید سیل دی چې دا فردر میلاویږي د بل هیپلاید سره د سپم سره او د دې نه به څه جوړیږي زایګوټ پته جوړیږي نو چې دې کله هغه ریلیز کړي هغه زموږ سره بهر پروت دي دا فیمبرې داسې مومنټ کوي کوم چې د فلوپین ټیوب حصه ده دی داسې مومنټ کوي او څه چل کوي دقه
ایگ چې کوم دی یا اوم چې دی هغه ځان ته راکاږي او بیا په دې ټیوب کې دی دننه ټریول کوي. اوس پوینټ دلته کې یو دا دی چې یاره کم چې زموږ سره دا سپم دی په دو پسې خو فلیجلا ده د هغې په ذریعه باندې مومنټ کوي. نو په ایگ پسې خو څه نشته دی چونکې په ایگ پسې څه نشته دی نو د ایگ مومنټ په څوک انیبل کوي نو د دې چې کومه دا حصه ده د فلوپین ټیوب ورته هم وایي اوویډکټ ورته هم وایي. نو دا فلوپین ټیوب دا حصه چې کوم ده دا زموږ سره څه شي ده دا سیلیټډ ده په دې کې نان سیلیټډ سیلز هم شته دی او په دې کې سیلیټډ هم شته دی. نو هغه سیلیا داسې مومنټ کوي او هغه څه چل کوي هغه ایگ چې کوم دی یا اوم چې کوم دی هغه انیبل کوي مومنټ طرف ته. نو هغه څه کوي ایگ موو کوي داسې. نو دلته کې ایگ ریلیز شي دی ځان ته راکاږي بیا دلته کې مومنټ کوي او را روانې چرته راځي ځان دلته کې را رسوي. فرټیلایزیشن یاد وساتئ چې فلوپین ټیوب کې به کېږي. په کوم ځای کې به کېږي په فلوپین ټیوب کې به څه کېږي فرټیلایزیشن کېږي. د فرټیلایزیشن هغه کلیویج به هلته شروع شي بیا به امپلانټیشن چې دی अब دلته کې کېږي. دا هم مخکې را روان دی ډیولپمنٹ اینڈ ایجنګ چپټر کې بویچ امپلانټیشن څه ته ویل کېږي. ها د اووریز او د فلوپین ټیوب خبرو شوله. فلوپین ټیوب ته اوویډکټ هم ویل کېږي. دا سایت اف فرټیلایزیشن دی دا به یاد ساتئ سایت اف فرټیلایزیشن. ډیټیل کې په ام سی کیوز کې چې څه راځي برته هم وایم لکه دا دومره سمپل هم نه دی چې سایت اف فرټیلایزیشن دی خو په دې اکثر ام سی کیوز راځي او هغه څنګه راځي به سره وروسته ډسکس کوم. یاد وساتئ چې د 10 سانتي میټر لانګ دی د دوی لینث به څومره زنګ سره 10 سانتي میټر وي او بل خبر ده چې دا سیلیټډ دی نان سیلیټډ سیلز پکې هم موجود دي. ټیک شو. د دې چې کوم زموږ سره اوس پارټس دي نو یو زموږ سره دی انفانډیبولم امپولا او استمس. پوه شولئ. نو زموږ سره دې حصې ته ویل کېږي څه شی فیم دغه دا فیمبرې سره دې ځای زموږ سره څه شی ده دې ته وایي انفانډیبولم. دا حصه چې ده دې ته څه وایي انفانډیبولم. بیا زموږ سره د دې دا پارټ چې کوم دی ته مونږ څه وایو دې ته مونږ وایو امپولا. لکه دا زموږ سره څه حصه ده دې ته مونږ وایو امپولا. نو یو زموږ سره دا انفانډیبولم شو دا پارټ چې کوم دی ته مونږ امپولا وایو او د هغې نه بعد دې حصې ته مونږ څه وایو استمس ورسره وایو. څه ورته وایو مونږ استمس ورسره وایو. جنرلی په بک کې لکه یا ستاسو د کورس سره ریلیټډ دی په دریو پارټس کې تقسیم کړي خو د دې اصل کې 15 پارټس دي. دا بیا وروسته په پوینټس کې ډسکس کوم. خو تاسو به دومره یاد ساتئ چې فیمبرې دې پارټ ته ویل کېږي څه شی دې ته وایي انفانډیبولم امپولا او استمس. 3 پارټ شو. ټیک شو که نه. ها اوس فرټیلایزیشن به زموږ سره په کوم ځای کېږي نو په امپولا کې کېږي. نو که فرض که په ام سی کیوز کې راشي چې یاره په دې دریو ځایونو نومونه یې ورکړي تاسو ته وایي چې په کوم ځای کې فرټیلایزیشن کېږي تاسو به څه لیکئ امپولا به لیکئ. ټیک شو. ها اوس راځو مونږه د دې چې کوم بل پارټ دی هغه دی یوټرس. دا یوټرس چې کوم دی دا زموږ سره په پیلویک ریجن کې دی په لوور ابډامن کې دی. ګوره د ابډامن زموږ سره اپر ابډامن دی یو لور دا په لوور ابډامن کې دی او بل زموږ سره دا څه شی دی توریسک کیویټي ده. نو دا ابډامینل کیویټي ده په ابډامینل کیویټي کې په لوور پورشن کې پروت دی او د دې پام امر د دې چې کوم دی سایز دی ورکوټی دی دومره غټ پارټ نه دی. نو دا یوټرس چې کوم دی نو دا په پیلوس کې دی پوسټیریئر ټو بلیډر. اوس دا چونکې مونږ د فرنټ نه ورته ګوري که ته ورته د سایډ نه وګورې لکه فرض که داسې وي ورته وګورې په داسې پوزیشن کې ورته ته وګورې نو دلته کې که سایډ ویز ګورې دا ریډ کلر چې تاسو ته ښکاري دا ریډ کلر زموږ سره څه شی دی دا یوټرس دی. نو دلته کې لیکلي تاسو چې یاره دا زموږ سره پوسټیریئر ټو بلیډر دا یورینري بلیډر دی د هغې نه شاته دی پوسټیریئر دی شاته دی او انټیریئر ټو ریکټم دا زموږ سره څه شی دی دا ریکټم دی. دې پارټ ته څه ویل کېږي ریکټم ورته وایي. څه ورته وایي ریکټم. نو دا پارټ ریکټم دی. ریکټم ته دی انټیریئر دی او یورینري بلیډر ته پوسټیریئر دی په ام سی کیوز کې راتلی شي. نو دا به یاد ساتئ. دا زموږ سره یوټرس دی دا په سایډ ته ما دا کو د دې نه د پاسه دا چې تللی دا فلوپین ټیوب دی او دا اووریز دی. ټیک شو. ها نو یوټرس زموږ سره دغه شو. بل د کار څه شی دی چې ریټین اینډ نارش فرټیلایز ایګ. فرټیلایز ایګ کله چې فرټیلایزیشن شوي نو د هغه څه کوي هغه ریسیو کوي ریټین کوي او بیا د هغې نه پس چې کله د هغې فردر گروث کېږي امپلانټیشن کېږي نو هغه ټول دی څه کوي فیسیلیټیټ کوي. بل د دې زموږ سره 3 لیئرز دي. یاد وساتئ چې د یوټرس به څو لیئرز دي 3 لیئرز وي. یو زموږ سره دی پیریمیټریم چاپیر نری لیر چې دی نو اوټر تhin کورینګ. بل دی مایومیټریم میډل تھک لیر دا به د دې پوسټیریئر لیر نه به دننی او دا به زموږ سره ډبل وي تھک لیر وي. او بله خبره ده چې دا به زموږ سره کنټریکشن او ریلیکسیشن هم کولی شي ریدمیک.
ټیک شو دا غي به وروسته بیا مخکې ډسکشن راځي نو چې کله مونږ ډیولپمنٹ اینڈ ایجنګ چپټر کوو نو چې دا تاسو دا پوینټ یادي بل زنګ سر دی انډومیټریم د نننې لیر دی او دا سپونجي لیر دی څه شي دی سپونجي لیر دی انر لیر دی او سپونجي لیر دی امپلانټیشن په دې لیر کې کیږي امپلانټیشن په دې لیر کې کیږي او د چې کله ډیولپ شي مطلب کوم چې منثلی سایکل راځي نو بلډ هم چې کم دی د ځان سر ساتي بیا د بریک ډاون وشي او بلډ چې کم دی د غنه بهر ته راشي چې هغه ته موږ منسترول سایکل وایي دا هم په منسترول سایکل ټاپک کې مخکې را روان دي نو دا درې پارټس په تاسو یاد ساتئ پیریمیټریم مایومیټریم او انډومیټریم راځو اوس موږ سروکس طرف ته اوس که په دې ډایګرام کې ګورئ نو دا یې چې کم دا کم چې دا اوپننګ دی دا ایسه یا که تاسو وګورئ نو سپیشلی دا پارټ ہے دا اوپننګ چې کم دی د اوپننګ ته څه ویلی کیږي د ته سروکس ویلی کیږي سو سروکس چې کم دی انټرنس ټو د یوټرس دا یوټرس ته څه دی انټرنس دی فرام ویجاینا د ویجاینا نو ته انټرنس دی دا ریډ کلر ما ویجاینا استله په دې کې سپم پاتې شي د سپم چې کم دی بیا ټریول کوي مخکې زنده سپم په کم ځای باندې نه نوځي د په سروکس باندې نه نوځي صحیح شو نو دغه انټرنس دی فرام ویجاینا او بلاکډ بای plug of mucus او دا بلاکی په دې کې میوکس پراتی صحیح ده بیا at the time of کله چې زموږ سره سپم چې کله ټریول کوي نو هغه پلگ داسې ریموف کیږي میوکس چې کم دی او هغه څه کوي بیا فیسیلیټیټ کوي سپم او سپم چې کم دی هغه دننه وړي ځان سره ها دا خو مخکې ټاپکس کې بیا را روان دي ورس مونږ لاست پارت ته دې ډسکس کوو چې هغه دی ویجاینا چې کم دی دا 8 سانتي میټر لانګ پاتوی ده صحیح ده د ته برت کینال هم ویل کېږي دا د زنګ سره څه دی سروکس چې کم دی دا غې نه راواخله د څه پورې دی فرام سروکس ایکسټیریر باډي او دا یې څه چې کم ده که نه دا اوپننګ دی دا بهر ته دغه شوی دی ایکسټیریر پورشن دی لکه تاسو وګورئ دا ویجاینا ده او دا ایکسټیریر پارت دی دا زموږ سر چې دی ایکسټیریر دی دلته کې نو دا زموږ سر چې کوم دی دا دغه دی ویجاینا ده د ټول لینث زموږ سر د څه دی تقریبا 8 سانتي میټر دا ویجاینا ده او دا ویجاینا نه دلته کې زموږ سره سروکس شروع شوی دی او دا زموږ سره ایکسټیریر پارت دی سو نو د زموږ سره د ایکسټیریر نه شروع شوی دی او چېرته رسېدلی دی سروکس ته رسېدلی دی او 8 سانتي میټر چې کوم دی هغه لانګ دی کارل برت کینال آلسو دې ته برت کینال هم ویل کېږي چونکې کله په یوټرس کې گروث وشي د بیبي او دغه کله برت کېږي نو په دې پارټ باندې کېږي پیسج فار برت اینڈ منسټرول فلو بل خبر دا چې یوازې صرف چې دی د برت نه دغه کوي مطلب چې کوم دی کله د ماشوم برت کېږي نو یوازې هغه په دې پارټ باندې یا په دې لاره باندې نه کېږي بلکې کله چې منسټرول فلو کېږي کله چې بلډ روزي بهر ته د یوټرس نه او ځان سره چې کوم دی هغه ایګو باسي او یو منثلی سایکل ریپیټ کېږي په فیمیل کې نو هغه بلډ هم د په ذریعه باندې بهر ته راځي د څه په ذریعه باندې په دې ویجاینا په ترو باندې راځي او دا کورډ انیشیلی په یو تhin ممبرین باندې چې هغې ته هایمن ویلی کېږي ټیک شو هغه هایمن چې دی نو هغې دا کور کړي انیشیلی ښه اوس زموږ سره چې دی امپارټنټ پوینټس به مونږ ډسکس کوو زمونږ چې څومره هم د دې پارټس هغه مونږ ډسکس کړو دا سره ما ایکسټرا یو ډایګرام سایډ ویو ویستو چیرې په سمجھ کې زیات راشي چیرې دی لیکل چیرې پوسټیریر او انټیریر نو په دې ډایګرام کې په سمجھ کې نه راځي ټیک شو کنه اوس مونږ پوینټس ډسکس کوو چې لکه د دې کې څه پوینټس تاسو ته په ام سی کیوز کې راتلی شون دا ټول مونږ چې کوم ډسکس کړل د دې نه پوینټس ډېر اوچتولی شو خو ځینې پوینټس داسې چې هغه مونږ آوټ اف کورس کنسیډر کوو لږ شانتې هغه ډسکس کوو یو بیټینګ اف سیلیا یا مسکولر پیرسټالسس ته ویل کېږي ښه اوس ته کوېسچن داسې راتلی شي چې یاره کله دا ایګ ریلیز شي دا اوم ریلیز شي نو دی په کم پروسس باندې چې دی هغه دی فیمبرې ځان ته راکاږي صحیح ده نو دلته کې به تاسو ولیکئ چې بیټینګ اف سیلیا بیټینګ کوي داسې صحیح ده او بل چې کوم دی مسکولر پیرسټالسس د دې فلوپین ټیوب پیرسټالسس هم دی کوي مسکولر پیرسټالسس کوي پیرسټالسس ما تاسو ته ویلو چې ریدمیک کانټریکشن اینډ ریلیکسیشن اف د مسلز ټیک شو بل خبره ده چې امبریو امپلانټیشن مطلب خدا نو د یک د اوم د خبره مو وکړه کنه چې اوم په دې کې بیا ټریول څنګه کوي نو هغه مونږ وایو چې بیټینګ اف سیلیا او مسکولر پیرسټالسس بل زنګ سر د امبریو امپلانټیشن نو امپلانټیشن زنګ سر چې کوم دی په یوټرس کې کیږي چې کله فرټیلایزیشن وشي په فلوپین ټیوب کې او هغه فرټیلایزډ ایګ چې دی هغه خپل کلیویج سټیج پوره کوي او را روانې ټریول کوي بلکې دلته کې ځان راورسوي چې کله راورسوي او د بیا زموږ سره امپلانټیشن وکړي د امپلانټیشن مطلب اټیچمنټ وکړي د چا کم یو لیر سره د انډومیټریم سره او بیا د هغې نه فوډ اخلي
نو دغه امپلانټیشن د پاره دغه امپلانټیشن ویل کېږي. امپلانټیشن به زموږ سره په کم پارت کې کېږي؟ په یوټرس کې به کېږي. نو یاد وساتئ اسې نه چې یاره تاسو ووایئ چې امپلانټیشن زموږ سره په فالوپین ټیوب کې کېږي، هغه بیا چونکې نارمل کنډیشن نه دی، اکټاپیک پریګننسي ورته ویل کېږي، نو هغه یو نارمل کنډیشن نه دی. نو امپلانټیشن به زموږ سره په کم ځای کې کېږي؟ په یوټرس کې به کېږي. نو دا پوینټ تاسو ته راتلی شي چې امپلانټیشن په کم ځای کې کېدی شي. بل زموږ سره دی اپر تھرډ اف د اوویډکټ. اوس دا ما په ځینې ام سی کیوز کې لیدلی دی، بلکې دا راغلی هم دی مخکې په ام سی کیوز کې راغلی دی په ټیسټونو کې، چې اپر تھرډ اف د اوویډکټ تاسو ته به راغلی چې دغه چې کوم دی فرټیلایزیشن دا په کم پارټ کې کېږي. نو ما اول تاسو ته چې په فالوپین ټیوب کې په کومه حصه کې کېږي؟ په فالوپین ټیوب ما تاسو ته چې کوم دی 3 پارټ یاد کړو، او امپولا ما تاسو ته یاد کړی وه چې دی په امپولا کې به چې کوم دی څه کېږي؟ فرټیلایزیشن کېږي. خو که فرض که تا ته امپولا او استمس او انفنډیبولم یې سره لیکلي، نو ته بیا څه کوې؟ تا ته لیکلي چې اپر تھرډ او لوور او دا او داسې که نه، مطلب اپر فرسټ او سیکنډ او تھرډ او دا ته لیکلي، نو بیا به څه کوې؟ نو بیا زموږ سره چې دی کنفیوژن شکار شي سټوډنټس. نو په دغه ټایم کې هغوی وایي چې دا خو آوټ آف کورس دی، موږ ته نه دی راغلی. نو په دې د دغه ام سی کیو دپاره موږ به دا پارټ چې دی دا فالوپین ټیوب د 15 حصو ته تقسیم کړو. څو ته؟ 15 ته. نو یو زموږ سره حصه چې کومه ده هغه دا ده، دې ته موږ څه وایو؟ فیمبرې ورته وایو. دا زموږ سره څه شی دی؟ فیمبرې دی. څه شی دی؟ فیمبرې. د فیمبرې دی نیک ته ویل کېږي انفنډیبولم. نو یو پارټ شو، بل دی انفنډیبولم. د هغې نه بعد دې پارټ ته ویل کېږي امپولا. نو دا 1 شو، دا 2 شو، او دا تھرډ پارټ شو. لکه زه فار ایگزامپل داسې ولیکم چې دا زموږ سره 1، دا زموږ سره 2، او دا زموږ سره 3 پارټ شو. بیا زموږ سره چې کوم دی دا تھرډ پارټ زموږ سره څه دی؟ انفنډیبولم دی. او دا 4 زموږ سره استمس شو، او 5م نمبر چې کوم دی دا انټرا مسکولر زموږ سره دا پارټ دی. یاد وساتئ. نو که تا ته راغلی چې په کم ځای کې کېږي، نو ته به ورته څه ولیکې چې په اپر تھرډ. نو دا تھرډ پارټ زموږ سره کوم یو راځي؟ امپولا راځي. مطلب انټرامسکولر 1 شو، یا استمس 2 شو، امپولا 3 شو، انفنډیبولم 4 شو، یا فیمبرې چې کوم دی فیمبریټډ انډ چې کوم دی هغه 5 شو. نو که فرض کړي داسې کې لکه ما داسې ولیکو چې یاره د دې ځای نه ما 1 2 3 4 5، نو د دې طرفه کې نه 1 2 3 4 او 5، نو داسې وکړه. صحیح ده. بیا به هم په تھرډ نمبر باندې دا راځي، او دا اپر پورشن دی. نو دا زموږ سره د ام سی کیوز دپاره چیرې دا په دې کې په کم ځای کې کېږي. نیکسټ ټاپک به انشاءالله زموږ چې دی هغه به په اوجنیسس باندې، او د نن ټاپک چې کوم دی هغه ختم شو. تھینک یو. الله حافظ.